بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. سورہ یوسف دیارلسم سپارہ او 102 نمبر آیاتی مبارکہ. دی آیاتن مبارکو کی رب العالمین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتین والے ذکر کئی چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو رشتین پیغمبر سنگ رشتینیو داسی رشتینیو چھ اللہ ورطا دا وحی پا ذریعی سر دسی واقعات خود دلیو چی اغی لیدلی نو او اغبی خلقو تب بیانول لکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یوسف علیہ السلام واقعہ ذکر کرلا. نبی علیہ السلام اغی وقت کی وہ نو 20 پا 20 ٹکی پا ٹکی اغا واقعہ خلقو تا وورولا نو معلومی گی دا چی دا ورطا دا اللہ دا طرف نا وحی کی گی او دا اللہ دا طرف نا رسول دے چی ونو دا اغی وقت خبر بیانی نو سنگی بیانی نو دا ورطا اللہ خی نو دا دین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتین والے معلومی گی چی دا رشتین پیغمبر. بلا خبر دادا چی دیتا دا غیب و علم هم نوائی تبوائی نبی علیہ السلام خونو دا واقعات ذکر کرل نو دیتا دا غیب و علم وائی نا چی اللہ ورطا اخی چی دا قوم تا بیان کنو چی اللہ سڑی تا اخی ناغا علم دا غیب و نشو علم غیب چی پاگی کے بواسطہ دا غیر نوی او دے کے دلتا واسطہ دا اللہ ذات تے اللہ ورطا خودلی دی پواسطہ دا جبریل امین دیتا انباء الغیب ہوئی دا عیب و علم ورطا نوائی انباء الغیب دا غیب و خبرون چی اللہ نبی علیہ السلام تا اخودل چی دا دی قوم تا بیان کا نو دا غیب و علم ندی لکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تا اووی زبا نیمہ صنفان من اہل النار دوڑلی براشیو زب پا مخدز مکا نیما نبی علیہ السلام وی زب نیما ورابش صنفان من اہل النار دوڑلی براشیو دوڑ بجہنم یعنی خلم اراہما خما گورے اگر ڈلی لیدلی ندی نو ما لیدلی ندی او رازی با خما تا اللہ خودلی دی چی قوم تا او آیا چی رازی بنو دا غیب و علم خو نشو دا خو انباء الغیب شو دا خو ورطا اللہ اخودل او علم غیب چی دے دا ذاتی وی نو اللہ تبارک و تعالی راتوی اخودل دوڑل براش دوڑ با جہنم یعنی یوڑل بوی دیسی وی چی دا غیب پا لاسنو کی با کوڑوی وی کا ازناب البقر دا غواگانو دا لکو پشان دی خلق پا پیوی او دا وڑا دا پڑ پتا با نلگی او بی گناہ با پی خلق وخی یوڑل دغدا بی تحقیق سڑیل سزا ورکول چی پتا لگی چی دا گناہ کڑی واو کننو پوالی ورل سرمن استلی نو دا یود دغدل دا او یود نبی علیہ السلام افرمائل نساء دا دوی مدل چی یادوم دا بخزی راشی
او عاریات کاسیات عاریات جامی بی اغسطی وی او بربندی بوی جامی بی اغسطی او بربندی بی یا بی لباس ڈبل وی خلن تنگ بی د وجود اندامون بپکی پیجندش دا نبی علیہ السلام ویلیو یاد ساتی پدی زنان پوحکو علماء وائی ار اغا بوکر استعمالول چې داغی که د وجود زینت پټ نشی او د وجود زینت پک اخکاری دا گوره پرده ندا دسی بوکر استعمالول چې داغی که د وجود اندامونو پته لگی اغا د وجود اغا حسن پک سڑی تا معلومی گی دا پرده ندا بیا پرده اغا پرده دا چه اغا د وجود موٹاواله و نریواله پټ کی اغا پکی نخ کاری گی دغا بوکر دا بیا لکه نن سبا د ټوپۍ دا بوکره چی یا دا غټ پړونه بعضې زنانو په ځان راچولی یا غټه درنه د بوکره وي د ټوپۍ هغه هغې کې د وجود نه جدا وي د اندامونو پته پکې نه لګي ورنه که لګي پکې دا پرده نه ده ګورې دا زنانه په دې ګناهګاره ده هسې به وایي چې ما بوکره اغوستې ده خو په دې دا عند الله ذمهواره نبی علیہ السلام او فرمائل وی جامی بی اغسطی و بربندی بی جامع با ڈبلی خودمر لنڈ تنگ بی چی د وجود اندامون با پکی پیجندش نو ار اغا بوکرا و ار اغا لباس چی اغی که د وجود اندامون پیجندشی دا لباس نده دا پرده نده بیا او یا محدثین وائی د دې معنی دا ده چې دا به دومره نری وي کولو به خو دومره به نری وي چې په دې کې به اندامونه لیده شي لیچه به ښکاري او د سر ویښته به ښکاري نو پرده به کم لباسي یو چې نری نه وي اندام به نه ښکاري بل دومره لنډ تنګ به نه چې اندام پکې نشي پیژنده نو دا پرده ده دا بیا لباس دی او په دې پرده به زنانه خلاصیږي نه اندام ښکاري او نه د اندام موټاوالی او نریوالی معلومیږي نو دا بیا پرده ده نو نبی علیہ السلام ویلی وی داسې زنانه به راشي او خلق په ځان ته مایله کي او په خپله به خلقو ته مایل کي خلق په ځان ته مایل کي او خلق به دې ته مایل کیږي او دې خلقو ته دی وایي مولي صاحب څه وکړمه دا د معاشري رواج دی نو دا به څنګه بدلیږي دا معاشره کی رواج دسی دے زوام امام الانبیاء فرمائلیو لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به کامل مومن دا اغی پوری نشی جوڑے دے چی دا سو پوری خپل خواہش ما چی سراوڑی داغی تابع کڑے نہیں چې سوی رواج د شریعت مطابق کړي نه د ایمان کامل نه دی دا رواج دی او دا د امام الانبیاء سنت دی نو نبی علیہ السلام وی چې دا خواهش او رواج د شریعت تابع کړي نه دی نو لا یؤمن احدکم ځان ته د کامل مؤمن نه وایي چې وی دا معاشره ده اوس نو دا اجره ده دا غم دی دا د معاشري رواج دی دا زمونږ د رشتهدارو رواج دی او دین بل لار نه کیږي نه خواهش تی د شریعت تابع نه کو شریعت تی د خواهش تابع لا یؤمن احدکم اتا نبی علیہ السلام سره مینه نشته چې مینه وینو ته به رواج د سنت تابع کوي چې دا رواج دی خو د ټولې دنیا رښتینې امام الانبیاء سنت پیمال کیږي زه دې ته نه متیا زه دې ته نه متیا د نبی علیہ السلام او فرمایل وی دا زنانه چې دی وی دی بد رؤوسهن کاسنمة البخت المائله وی دی سرونو کې به داسې داغې د بختي اوښ په شان قبونه راوتلي سار لکه شا طرف ته به یې په دې سر کې داسې شونټغی دا لوپټه پې داسې اوچته پرته د اوښ د قوب په شان دا امام الانبیاء ویلي وی زه به نه یم خدا به راځي ټولې دنیا رښتینې او ویلي هغه نن په مخ د ځمکه نشته خبرې شته دی او نبی علیہ السلام او فرمایل وی لم یجدنا دا زنانه چې دی باندې د جنت خوشبوی حرامه ده
په دې به د جنت بوی هم نه لګي په دې زنانو باندې. نو مونږ ځان ته دیندار وایو، ښه دیندار ګڼلی شو او منځ کې معامله داسې ده. نو ډېرې دیندارې زنانه وي پر دې په حواله تې بېغوري کېږي او امام الانبیا فرمایي جنت ته به نه ځي، جنت ته به نه ځي، بوی پې حرام. دا ناپوهې دا ډېرې زنانه تاسو به لیدي که نه، رشکه کې به ناستي، دا بوکره به یې شاته اړولي او په لاس کې به ورسره تسبیح ذکر به کوي. زه هم دا تسبیح ماړه وه خو دا مخ پټ که، د دې به تپوس کېږي او چې دا تسبیح نه اړوي د دې الله تپوس دغه ذکر مه کوه خو دا مخ پټ که. دا وایي زه تسبیح اړوم، تسبیح ماړه وه خو مخ پټ که، تسبیح ماړه وه خو مونځ په برنډه کې کوه، د برنډې په ځای په کوټه کې کوه، د کوټې په ځای د کوټې په ګوټ کې کوه. نو امام الانبیا داسې فرمایلیو. نو دا د غیب و خبرونو نبی علیہ السلام بیانول. نبی علیہ السلام ته الله وی وما كنت لديهم، ته د هغې سره نه وي د یوسف علیہ السلام د وروڼو سره، اذ اجمعوا امرهم، چې کله هغوی پخه اراده وکړله د خپل رور په کوهي کې د غورځولو، وهم یمکرون، او دوی تدبیرونه شروع کړل چې پلار ته به څه وایو، هلته به څه چل کوو، د ده نه به څنګه خلاصېږو. نو د الله حبیبه ته وې نه د دوی سره او ته هغه خبرې بیانوې، نو دا ستا رښتینوالی دی که نه. خو وما اکثر الناس، خو د دې باوجود چې دومره رښتینې او بیا هم خلق پتا باندې ایمان نه راوړي، دا واضح دلایل دي. نو وما تسألهم علیه من اجر، ته مه خفه کېږه که په تا څوک ایمان نه راوړي نو تا ته هېڅ نقصان نشته دی، ځکه ته خو د دې تنخوا نه هلې، ته خو د دې څه تنخوا نه هلې، نه دې اجرت تې هلې چې هغه به درته بند شي، نو دی دې نه مني او تا ته نقصان نشته ځکه چې ته خو پې تنخوا نه هلې او د دوی پسې د آخرت تباهي را روانه ده. ذالک من انباء الغیب، دا چې مخکې ذکر شو قیصه د یوسف علیه السلام، من انباء الغیب، دا دغې خبرونو د غیبونه دي، نوحیه الیکا چې مونږی وحی کوو تا ته، وما کنت لدیهم، او ته نه وې ای پیغمبره د دوی سره، اذ اجمعوا امرهم، کله چې کلک عزم وکړو دوی د خپل کار، یعنی د یوسف علیه السلام کوهي ته د غورځولو، وهم یمکرون، او دی تدبیرونه کوله، وما اکثر الناس، او ندی اکثر خلق، ولو حرست بمؤمنین، اگر کته حرس کوي پاغي باندې خو مؤمنین ندی دی ایمان راوړون کی، نو ایبت خپکیګم، وما تسألهم علیه من اجر، نغواړي ته د دین په دې تبلیغ باندې من اجر س اجرت او مزدوری س تنخوا خو نغواړي، ان هو الا ذکر للعالمین، نه دی دا مگر قرآن نصیحت ته د ټول مخلوق د پاره، ځکه الله وی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، قرآن مونږ آسان کړی دی، څوک نصیحت اغستون کې شته، هر سړي له په قرآن کې لار موجود ده، راشه د قرآن نه لار ازده که. وکأی من آیت، ډیری نشانی، من آیت د هغې دلایلو د توحید نه، فی السماوات والارض، چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي، یمرون علیها، چې دی په هغې باندې تیریږي، هو هم عنها مورزون، خو بیا هم دی د هغې نه اعراض کوي. وما یؤمن اکثرهم، ایمان نه راوړي اکثر خلق، بالله په الله باندې، الا وهم مشرکون، مگر دا چې دی شرکم کوي. نو دا ایمان نه دی قبول چې دلته د الله تصدیق کوي او هلته د بوتانو عبادت کوي، نو دا ایمان نه دی، دا په حقیقت کې الله وی مشرکان دی. ایمان نه لري اکثر خلق بالله په الله باندې، الا وهم مشرکون، ټیک ته چې په الله ایمان لري خو هلته د بت عبادت کوي، نو بیا دغې ته ایمان نه ویلېږي. افا امینو، آیا دی بی یری دی بی ترخی دی، ان تأتیهم غاشیتن،
چې را بشي دي ته یو راګیرونکی عذابو. دی نه دي خبرو چې شپېلی به پوکلی کېږي، دا غرونه به الوزي او موږ به په یو میدان کې را جمع کېږو، دا لوړې جوړې به ختمیږي. یو عذاب را روان دی، یو راګیرونکی را روان دی من عذاب الله، د عذاب د الله نه. داسې راګیرونکی دی چې نه به تښتېدی شي، چې شپېلی پوکهل شي که نه، وایي دا ځنګلي ځناور نه دي، دا به ټول داسې یو ځای ته را جمع شي. اوس ځنګلي ځناور سارا طرف ته تښتي، بیا به ښار طرف ته راره داسې ټولګي به ولاړي چې داسې چلو شو، داسې چلو شو، داسې یوه دماکه به وشي. دا ورځ د دې نه یېره ده. او تأتیهم الساعة بغتة، یا براشي دي ته قیامت ناڅاپه، وهم لا یشعرون، او دوی نه پوهېږي.